أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سورة البقرہ آیت نمبر 127 رکوع نمبر 14. وَإِذْ يَرْفَعُ او هر کله چې چوتول ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادنا من البیت د کعبه و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ربنا ای رب زمونږه تقبل تقبل کې منا زمونږ دا کار انک انت بشکهم تو السمیع اوریدن کې العلیم پوهه ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځوي مونږه مسلمین فرمان بردارا لکاستا ومن ذریتنا زمونږ د اولاد نه هم امه یوډلا مسلمه فرمان بردارا لکاستا وارنا او خی مونږ مناسکنا احکام د حج یا طریقې د حج وتب علينا وتوب قبول کې زمونږه انک انت بشکهم تو التواب توب قبل ان کې ذات الرحیم مهربانه. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې د الله تعالی طرفنا کم امتحانات په کم شکل کې چې دین واغ راغلی و ابراهیم علیه السلام په هغه ټول امتحاناتو کې چې دین واغ کامیاب شو. د نمرود سره چې دین واغ مناظره او بیا نمرود ورتا چول پاغه کې هم کامیاب. د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ حکم وتوشو هغه هم قربانې ته پیش کو باغی که هم کامیاب. او د شام سرسبز شاداب علاقه هغه پر خودل او د مکه دغه صحرا ته بالکل د شګي علاقه تراتلل دا ځان یو امتحان خو لیکن د الله حکم هغه ته غاړه یې دیو باغی کې هم چې دی هغه کامیاب. او بیا دا غینه پس الله رب ذوالجلال ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته چې دینو د تعمیر کعبه حکم کړي. هغه کعبه کم چې د مخ کې نه چې دینو تعمیر و خو لیکن د طوفان نوح د وجې نه چې دینو هغه منهدم شوی و دا غي دوباره چې د تعمیر د پاره الله رب ذوالجلال ابراهیم علیه السلام ته چې هغه حکم او بیا دغه کعبه چې دی نو هغه تعمیر کی. اوس ګوره ابراهیم علی السلام باندې یوازې خو د امتحاناتو ته وګوره سونه غټ غټ امتحانات دي کنه. ابراهیم علی السلام هر امتحان ته چې هغه غاړه کړي نو یوازې دا امتحانات دې ته غاړه کې خودل دا ځان چې دی نو ډېر غټ کمال دی. او بیا دا غینه پس الله چې دینو د کعبه په هغه صحرا کې چې دینو د کعبه حکم ورته کوي چې تاسو دا تعمیر کړئ او بالکل دو کسان دي ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دا غي تعمیر کوي نو بس دا هم چې دینو ډېر غټ لوی کار دی. خو لیکن د دې لوی کار باوجود چې دینو ابراهیم علیه السلام هغه خپل ځان چې دی هغه عجز غني هغه ځان چې دی کمزوري غني او دا کمکار چې دا لوی لوی کارونه وکړه دا چې دی دا د څه غړي چې بالکل لکه اوس امتحانات کې هغه پوره چې دی کامیاب دي خو لیکن دا د خپل طرف نه چې دی نو
په دې کې یو کمی غنښ کېږي چې دې کې زموږ څخه کمی شي ځکه دعا کوي ربنا تقبل منا اے رب زمونږ تو زمونږ دا کار چې دا قبول کړي په عربی اصطلاح کې یو قبول دی او یو تقبل دی یو دی قبل يقبل تقبيلا او قبولا او یو دی تقبل يتقبل تقبلا نو په عربی ګرامر کې دلته دا کم تقبل چې دی دا د باب تفاعل لري او تقبل قبول هر هغه سیستم لیکيږي چې هغه کامل تور باندې یو سیز یو کامل تور باندې تو هغه چاته حواله کی چې دا سیز قبول کا پاره کې هیڅ قسمه چې کمی نه او تو ورته چې دا قبول کا او تقبل هر هغه سیستم لیکيږي چې پاره کې هغه کې صحیح لکمی پاره کې صحیح پاره کې لکمی اوس ګوره ابراهیم علی السلام د کعبه هغه تعمیر چې دا وکړلو او خو پوره وکړلو خو لیکن هغه ځان چې دی لوی نه حسابي هغه ځان لوی نه حسابي رقم امتحانات ورالو پاغي کې کامیاب شو پاغي باندې ځان لوی نه حسابي چې ما خدای الله تعالی احکامات او تجری غاړه کې خودل او ما پوره چې دا ادا کړل یا الله ماته دا د کعبه د تعمیر حکم کړی دی ما د کعبه تعمیر وکړلو او دا ما ډیر یو لوی شان لوی کار وکړلو بظاهر لوی کار دی خو لیکن دا د ابراهیم علی السلام د عجزۍ هغه علامت چې الله ته ربنا ای رب زمونږ تقبل منا دا کم کار چې په کومه طریقه باندې کې کول پکارو په هغه طریقه خو مونږ ونکو خو بهر حال مونږ وکړي الله ته زمونږ دا خدمت او دا کار چې دا سکی دا قبول کی دا تعلیم دی عجزۍ طرف ته په دنیا کې سړی یو معمولی غوند کې کار وکي دا غیر لپاره چې مونږ سونه لوی خبرې کوو کاغذ دینی کاری او کاغذ دنیوي کاری په معمولی غوند کې د دین کار وکړو نو بیا چې موږ په جامو کې نه ځي واغه چې دا زموږ भरपूर کوشش دی چې په ست طریقه باندې د خپل نیک کار چې د خلکو تخکاره کوم ځان لوي ښکارا نو ربنا تقبل منا اے رب زمونږه تقبل منا دا کم د کعبه دا تعمیر دا کار چې موږ وکړلو کې دې شي چې بدی کې زمونږه سکمې شوي خو بهرحال تو اے رب تو زمونږه دا قبول کړي نو دلته تقبل راوستو تقبل مطلب دا دی چې دا کم کار موږ کړی کې دې شي چې بدی کې زمونږه سکمې راغلي تاسو په کم طریقه زمونږ نه غوښتلو کې دې شي باغه طریقه موږ نه کړی بدی کې کمې شوي اے رب تو زمونږه دا قبول کړي هر څه چې انك انت السميع العليم بشکتو اوریدون کې او علیم پوهه ربنا وجعلنا مسلمين لك اے رب زمونږه وجعلنا وګرځوي مونږه مسلمین فرمانبردار لکسا ومن ذريتنا وزمونږ د اولادنا هم امه مسلمه لك یو ډله فرمانبردار بس ګور دا فرمانبرداري ده کنه چل چې د نمرود سره چې دینو مقابله ده نمرود ته چې دینو د الله د توحید چې دعوت ورکړي نمرود نه مني ور اته په قلار کې نه کنه موږ دې ورته واچو په کار خداو چې ابراهيم عليه السلام د خپل لغه نشاته شوی وي غاړه کې خدا ولی د الله د دین لپاره چې غاړه دا فرمانبرداري ده د ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام د ذبح کېدو حکم کیږي ابراهيم عليه السلام وته سر تسلیمي دا فرمانبرداري ده الله تعالی کعبه د تعمیر حکم کوي کعبه چې هغه تعمیر کوي دا فرمانبرداري ده دا غي باوجود چې الله نه سوال کوي ربنا وجعلنا مسلمين ای رب موږ فرمانبردار د خپل ځانو ګرځي مطلب دا چې راکم کار موږ کړی دی دا بچی دی یا به د فرمانبرداري یا بني خو ای رب موږ ستانه سوال کوو موږ فرمانبردار چې دا وګرځي ومن ذريتنا امه مسلمه لك ابراهيم عليه السلام د خپل ځان لپاره هم دعا غواړي او د خپل اولاد لپاره هم دعا غواړي اے رب زمونږه ما هم فرمانبردار کی زما دا بچی اسماعیل دا هم فرمانبردار کی زما چې کوم اولاد چې دی دا به هم چې دا غو کوم یو ډله چې دا فرمانبردار جوړ کړي پدې کې یو تعلیم دی پدې کې یو سبق دی چې د پلار په ذمہ باندې څنګه چې دی د خپل بچی جسمانی تربیت کوي نو پکار د چې دی د خپل بچی روحاني تربیت هم وکړي ابراهيم عليه السلام د خپل ځان لپاره هم د اطاعت او د فرمانبردارۍ سوال کوي چې اے رب تو موږ د خپل ځان تابعدار او فرمانبردار جوړ کړي او اے رب زموږ په اولاد کې هم یو ډله داسې تیار کړي چې هغه ستا تابعدار دا روحاني تربیت طرف ته سره اشاره ده
پلار بچی د خپل بچو دا نه چې زماره بچی چې جامه نشته دی پیزار نشته دی د نن بیمار دی ډاکټر له بو زما دته چې نن د پلاني سي ضرورت او زور دا پوره کما جوازي په پلار باندې دا ذمہواری نه ده بلکې د خپل پلار به روحاني یری دینی تربيت پای کی د خپل بچی ته بچی دی اخلاق بچی دی او ته د خپل بچی چې دا په ځړ باندې بچی دی هغه مهنت کی چې دا بچی سبا چې دا فرمانبردار چې دی هغه د الله جوړ شي دا الله هم جوړ شي دا الله د رسول هم جوړ شي او تا هم جوړ شي او دا اطاعت او فرمانبرداري دا پر دین کې ده تاریخ خپل بچی ته چې هغه دین وخولو دا بچی د الله به هم تابعداري دی به د الله د رسول هم تابعداري او دی بستا هم تابعداري او که تاریخ خپل بچی باندې صرف جسمانی چې دا تا هغه تربيت وکړو بچی چې دینو په یخنه کې چې دینو ګرمي جامې نشته ټول ګرمي جامې واغواله ټول سویټر او بنین چې هغه واخلي تو چې هغه جورابي او بوټان چې هغه واخلي تا هغه جسمانی تربيت وکړو خو لیکن تا د خپل بچی ته چې هغه دینی تربيت تا نه دی کړی تاغت چرته قاری سیب ته نه دی کینولې تا چرته هغه چې دی یا داسې درس ته چې دی هغه نه دی کینولې تا چرته د نیکو خلکو سره نه دی کینولې دا بچی خو به سبا چې دی په جامه پیزار باندې پوری خو لیکن د اخلاق نه بچی دغه خالی دغه بچی چې دی دغه بچی نه چې دی نو بیا ته دا تم مو کو چې دا بستا په اخر عمر کې چې ستا خدمت وکي دا بچی به تا چې دی په لته پرغه باندې تا به کور نو کاږي دا ظلم وسر چې دی دا مونږ کو ابراهيم عليه السلام د الله نه چې د خپل ځان د پاره هم د اطاعت او د فرمانبردارۍ سوال کوي او د خپل بچو د پاره چې هم دا سوال کوي اے ربا زما پر بچو کې زما په اولاد کې هم یو ډله د تیار کوي چې هغه صحیح هغه ستاسو فرمانبرداري او ستاسو تابعداري په پلار باندې دا لازم نه چې د خپل بچو لپاره دعاګانې د الله نه غواړي دا بچي په اخر عمر کې چې دا بستا خدمتگار وي دا بستا تابعدار وي او کنه تا دنیایي ضرورت خو تا پوره کړل خو لیکن دینی لیول باندې تا راغه تربيت ونه کو دا دغه بچی نه چې دا تمامه ساته چې دا بستا ادب وکړه دا بستا خیال وساتي ربنا اے رب زمونږه وجعلنا وغرزوي مونږه مسلمین فرمان بردار لکستا ومن ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم امه یوډلا مسلمه لک فرمان بردار لکستا وارنا مناسکنا او خیمونتا مناسکنا احکام د حج طریقې د حج کله چې ابراهيم عليه السلام د خانقاه تعمیر وکړو ابراهيم عليه السلام ته الله حکم وکړو واذن في الناس بالحج خلق تشریع اعلان وکړه د حج ابراهيم عليه السلام الله ته فرمای دلته سوق دي زچاته اعلان وکم الله تو اعلان کوا رسول چې دا زما په ذمہ دي د چا په قسمت کې چې دی بیت الله ته راتللی زوب چې دینو هغه د مور په ګیډه کې دیولې نه داغه چې دین تر د مور ګیډه څخه چې داغه لا وجود هم چې دی لانشته دي خو لیکن دنیا ته چې دی داغه را تکشتي زوب چې دی داغه ته چې د आवाज چې ور رسومه نو دی وجنه مفسرین فرمای چې دغه आवाज د چا هغه ته هم رسیدلې الله به چې نو دغه زیته چې ضرور بوزي ابراهيم عليه السلام بیا الله ته وای چې مونږ ته چې د حج چې طریقې وخیا د حج احکامات وخیا بعض مفسرین فرمای چې مونږ ته د حج هغه مقامات وخیا لکه مینا دا مزدلفه دا عرفات دي دا زګونه چې دی هغه مونږ ته وخیا وتوب علينا وتوب قبول کې زمونږه یعنی دومره یعنی لوی کار مونږ وکړو چې دې شي په دې کې زمونږ نه سکمې شوی الله پاغه باندې مونږ ستانه چې دې توبو کاغو په مونږ باندې رجوع وکړي نو دې کوم یو تعلیم دی کسړی یو نیک کار کوي یو دین کسړی دا مونږ هم کوي کنه دا مونږ شکړی وتی دا تا خکار وکړو دا هغه فریضه چې دی هغه ادا کړل کې دې شي پتا باندې چې دا مونږ په کومه طریقه باندې فرشو په دې کې ستانه سکمې شوی د مانځنه پس چې لږ استغفار چې دی هغه وایا چې دغه استغفار د برکت هغه سکمې هغه الله تعالی سکی هغه معاف کی نو مونږ دا ممکن یو دا مصیبت دی چې کله موږ وشي قبل فرض اجتماعي دعا هم وشي نو یو منټ لک اساره دل پکار دي پر خپل لغه باندې لک شانتي نظر پکار دي چې ما خدا موږ وکړو راشه ذلک الله ته متوجي شو تاسو غالبا خیال کړی به تیر شو چې مبان زمونږ استاد راغلو مفتي صابر حسین صاحب او ډېر لوی عالم ولیکن افسوس خبردار چې په مونږ کې د علماو قدر نشته دي هغه راغلی ودلته موږ وکړو نه چرته چا او سرلاس میلاو کو نه چرته راغ نو دا که تاسو سره میلاو شوم دا به زماله کې عزت شوی او بس سبا وایو چې هغه بیا ما ته روسه موږ کمره کې لک سات ناس نو ماته چیرې دلته ما څه عجیب غوند کې کار ول ما موت مختصي ولي و تاسو چې څنګه اجتماعي دعا وکړو خلک